الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح مخکې بیان د سورۃ کافرینو چې پاره کې خاص عبادت ته الله ذکر شو په دې سورۃ کې خصوص ته ذکر دی پاره کې خصوص ته سود عبادت او په دې سورۃ کې خصوص ته ذکر دی خپل پیغمبر ته الله فرمایي چې زما ذکر کوا زما ذکر کوا او دا صورت احادیث کې راځي چې کله دا نازل شو نو نور صحابه کرام خوشحالي وکړه او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ په جړاش چا ورته وی دا خو د خوشحالي آیات ته پدې کې خو الله تعالی پیشنګوئی د سکړې د فتح کړي دا بیا ته ولې خپش ولې هغه به تاسو په نه شولای چې الله تعالی او فرمایله چې تا چې کله خلق ډلې ډلې راځي او په اسلام کې نه نوځي په دې د الله شکر ادا کا او تسبیحات کوا دا د نبی علیہ السلام د تلو پیشنګوئی دا چې نبی علیہ السلام به زمونږ نه وسو رخصتیږي ځکه کوم مقصد د پاره چې هغه دنیا ته الله را لېږلو چې دا خلق څه شي دا مسلمانان شي الله رحم وکړو ټول جزیره عرب فتح شوله ټول جزیره عرب فتح شوله او په ټوله جزیره عرب کې د اسلام आवाज اوچت شو اوس په دې زمونږ نه رخصتي وزکه جاړه الله فرمایي اذا جاء نصر الله هر کله چراغ مدد د الله تعالی والفتح او فتوحات شو څلور ظفر وشله غزاګان نبی علی السلام کړی دي په څو کال کې په لس کال د مدینه منوره پاره کې څلور ظفر وسله غزاګان شوی دي بعض غزوات او بعض سو بعض چې کوم نه سریه خیال کړاله په دغه غزاګانو کې فتوحات د ټول عرب الله تعالی فتح کړ نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته خوشخبری ورکړي ورایت الناس تاولد خلق لرا يدخلون چې داخليږي په دین الله افواجا په دین د الله تعالی کې ډلې ډلې فسبح بحمد ربک تسبیح او په حمد رب سره بس اوس شکریا ادا واستغفره او د الله نه استغفار غواړه انه کان توابا د الله تعالی توبه قبلهم کې دی بیا د دې صورت نازلې دنو نورستو نبی علیہ السلام بدا وظیفه ډیره کوله سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه بیا په اخري کې د نبی علیہ السلام وظیفه اغم دا وظیفه ډیره کم از کم چې دا یو 200 پیری خو هر مسلمان وای استغفر الله واتوب الیه سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه سورۃ الاحزاب بسم الله الرحمن الرحیم دا مخکی سورۃ سره ربط دا د سورۃ نصر سره د سورۃ نصر سره چې الله تعالی نبی علیہ السلام ته د نصر او د فتح پیشنګوئی او بشارت ورکړ نو گویا کې د نبی علیہ السلام تاسو شو نبی علیہ السلام په مقابله کې داغه تر حضرت ابو لهب هغه چې کم دینو سو ګستاخی وکړه د الله حبیب پریشان شو نو گویا کې دا سوال وکړو چې زما د دې تر سزا صدا چې د زما ګستاخی وکړه خیال کړه نو چا خدا رب جوړ کړی دی چې د سورۃ نصر کې د نبی علیہ السلام بشارت ته او په دې سورۃ لهب کې د نبی علیہ السلام د تر مذمت او د تر قباحت الله تعالی ذکر کوي او شان نزول داده چې کله دا آیات کریمه نازل شو چې وانذر عشیرتک الاقربین دا
خپل خپلوان ویروه زما د عذاب. نبی علیه السلام د کوه صفا ته وختلو، د صفا غر ته وختلو، لاندې چې کوم د قریشو قبایل دا ناستو، بنو فهر، بنو عدی او بنو کنانا. نو نبی علیه السلام आवाज وکړو وی ای چې کوم دین واکي بنو فهر، ای بنو عدی، ای بنو کنانا، دا ناستو د حرم د بیت الله شریف په دغه دربار کې. نو دوی ټول راغون شو او رااله. د الله حبیب ته فرمایل وی ګوره که زه تاسو ته ووایم چې د دې جبل ابي قبیس نه اخوا ته فوج پروت دی د دشمن په تاسو باندې حمله کوي، تاسو به یقین وکئ؟ هغوی ورته ویل ولې به یقین ونه کړو؟ ما جربناکه الا مرارا، په تا باندې خو مونږ ډېرې تجربې کړي، تا خو چېرې دروغ نه دی ویل. نو دا رښتیا، دا ته چې څه ووایې دا به رښتیا. ویې ښه نه که زه دا ووایم چې د دې نه وروستو یو زندګي را روانه ده، که تاسو د الله اطاعت ونه کو عذاب به د باندې راشي. ابو لهب چې د نبی علیه السلام تره و، هغه داسې لاس چې کوم دی نه راویستو او نبی علیه السلام ته بد رد ووي او تبا لک سائر اليوم لهذا جماعتنا، خدای دې همیشه هلاک کا، د دې معمولی خبرې لپاره تا مونږ له تکلیف راکړ او مونږ دې ټول راغونډ کړلو. نو دا صورت الله پاک نازل کړ د ابو لهب په څه کې؟ په سزا کې. نو الله فرمایي تبت یدا ابي لهب، هلاک شو لاسونه د ابو لهب، هلاک شو. ولې لاس راویستو د ډېر پیغور لپاره. د خپل نوم عبدالعزا دی یا عبدالشمس دی، او دغه اسم محضه دی عبدالعزا. او دغه چې دی ابو لهب دا ورته د دغه د وجه نه وي، د څه د وجه نه؟ د ډېر ښایسته وجه نه. لهب د اور لمبې ته وایي، د ده دا رنګ سور سپین ښایسته و، ځکه ورته ابو لهب وایي. وتبا او هلاک شو لاسته د ما اغنا عنه، بچ نه کړه د لره مالو مال د ده و ما کسب، او نه چې کوم دی نه زامنو دی، نه مال بچ که او نه زامنو بچ. سیصلا نارن، ډېره زر ده چې دی به داخل شي اور د جهنم ته، ذات لهب چې خاوند د لمبو دی. وامرأتو دارنګې ښځه د ده ښځه چې وه ام جمیل نوم یې، دا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه خور وه. ام جمیل یې څه وه؟ دا یې خور وه. او هندۍ چې وه نه هندۍ ښځه وه. دی به نبی علیه السلام ته په لاره کې خشاک غورځاو چې دی کعبې شریفې ته رانه شي او مونځ ونه کړي. دی به نبی علیه السلام ته ازغي غورځول په لاره. نو الله فرمایي چې ښځه به هم جهنم کې حمالة الحطب، دا به وړونکې د خشاک وي. یا خو دنیا کې خشاک به یې راغونډاو د نبی علیه السلام دپاره. نو دا بیان د څه دی؟ د هغې نفس الامر. یا د حمالة الحطب نه مراد څه دی؟ د جهنم خشاک، چې هغه د زقوم خشاک به دا راغونډی او په خپل خاوند باندې به اور بلی، په هغې زقوم باندې به اور بلی په خپل خاوند باندې. نه دې ته حمالة الحطب په اعتبار د آخرت سره و. فی جیدها، او په سر ته دی کې حبل، هغه رسی به من مسد، په سر ته دی کې رسی ده من مسد، د مونجو رسی، دا د دې په سر خیال کې راغله. دی به وایي هغه اصغي به یې راوړلو په دغې رسی کې، او نبی علیه السلام ته به یې غورځول. نه په سر ته دی کې به رسی په جهنم کې وي، هغه به دسی د مونجو. او بعضې مفسرین وایي چې رسی د څه؟ رسی چې کوم دی نه د اوسپنې رسی به د دې په سټ کې، او دا به په هغې باندې څه کېږي؟ دا به په هغې باندې عذابي. دا دو تفسیره په دې لنډي آیات کې هم دي چې حمالة الحطب نه مراد نفس الامری خشاک دی، یا د دې نه مراد د جهنم خشاک. دارنګې فی جیدها حبل من مسد، په سټ ته دی کې څه؟ په سټ ته دی کې رسی وه د مونجو، وایي هغه رسی د دې سټ ته خښه شوې وه، په هغې مرداره شوې وه. نه دا د نفس الامر رسی ده. یا د دې نه مراد رسی د څه ده؟ رسی د اوسپنې ده چې هغه به د دې په سټ کې وي، په کوم ځای کې؟ په جهنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورة اخلاص.
مخکې صورت لهب ذکر دا ربط څه دی ربط دا دی چې سوال پیدا شو چې دا ابو لهب ولې هلاک شو سره د دې نه چې دی خو مال هم ډېرو او زامن هم ډېرو او ښایست هم ډېرو دغه خدا صفتونه موجودو بیا دی ولې هلاک شو دا جواب دی ځکه هلاک شو چې دی د قلحو خلاف د خلافو د قلحو کې بیان د وحدانیت دی او دی د الله د وحدانیت نه څو دا خلاف د هغې نه منکر او باقی د صورت اخلاص دې ته ډېر نمونه دي صورت اخلاص متوي ځکه په دې کې خالص وحدانیت الله تعالی بیان شوی او په دې کې چې کوم دی نو دا دې ته صورت توحید هم وایي د الله وحدانیت پکې بیان شوی دی سره د صفاتونه او دا صورت تفرید هم دی ځکه د الله تعالی یووالی پکې بیان شوی دی نه د دې بلا نومونه دي کثرت نومونو دلالت کوي په کثرت ته څه باندې عظمت د نومونو دا دلالت کوي په عظمت ته مسما باندې په عظمت د مسما او شان نزول دا دی چا تاسو کو چې دا ته چې په کوه صفا باندې په غره د صفا باندې د الله د وحدانیت आवाज کې چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا الله واحد لا شریک منه چې کامیاب شي ستا د الله د سنه جوړ دی آیا د سرو زرو نه جوړ دی د سپینو زرو نه جوړ دی خیال کرا لکه نو دا صورت هغې دپاره جواب شو چې الله تعالی نه د سرو زرو نه جوړ دی هغه خو مادي نه دی او نه د سپینو زرو نه جوړ دی بلکې الله پېژندلی کېږي په څه سره په صفات کامله اوسه په صفات کامله اوسه نو الله جل شانه فرمایي قل اوایه ای پیغمبر علیه السلام هو الله احد دغه الله یو ذات دی د ده سره شریک نشته دا هو وی دا هو چې دی دا یو ګرز دی چې دا په چا را پرېوته په دهریانو باندې دهریان د الله حقیقت نه مني هو ضمیر چې استعمال کو معنی الله یو حقیقت دی دا په دهریانو رد شو او الله احد دغه الله څه دی یو دی دا رد شو په چا باندې په ټولو مشرکینو باندې د هندوستان مشرکین چې د هغې په د نن نه 40 کاله مخکې د هغې 33 کروړه خدایان 33 کروړه خدایان او په هغه وخت کې دغه د 10 کروړه آبادۍ و خیال کې راله که نه هر یو هندو ته یو نیم خدای رسېده خیال کې راله نو دا په هغې باندې رد شو او دا رد په مشرکانو د پیرنګیانو باندې هم شو چې عزیر دغه ته عیسی علیه السلام ته خدای وي او دا رد په یهودیانو هم شو دا رد په نورو چې کوم دی نو هغې مشرکانو باندې هم شو الله الصمد دغه الله تعالی بې حاجته دی بیا چاته محتاج دا دلیل شو د هو الله احد دپاره الله یو ځکه دی چې چاته محتاج نه دی پلار اوس چې کوم دی نو هغه بچو ته محتاج دي هغه له زامن پکاري خیال کې راله که رور ته محتاج دي خو الله تعالی چاته محتاج نه دی چې د هغه سره شریک پیدا شي الله لم یلد الله بې حاجته دی لم یلد دا دلیل د څه دی د الله الصمد الله ولې بې حاجته دی ځکه چې زوی یې نشته دی که زوی یې وی نه بیا به ورسره شریک لم یلد بچی نشته دی ولم یولد پلار یې نشته دی دی د چا نه پیدا نه دی نه شریک ادنا شته دی نه شریک اعلی شته دی خیال کې راله نه دا لم یلد دا نفی د شریک څه نشوله دا نفی د شریک ادنا نشوله چې د الله شریک ادنا هم نشته دی چې هغه زوی دی او لم یولد دا نفی د شریک اعلی شوله چې د الله سره چې کوم دی نو دا غټ شریک هم نشته دی ولم یکن له کفوا احد نشته د الله دپاره مثل هیڅوک دا نفی د شریک مساوي شوله چې د الله دپاره شریک مساوي هم نشته
دنیا کې دا دکانداران د یو بل سره شرکت کوي څوک په ډیرو پیسو کې شریکېږي څوک په لږو کې شریکېږي څوک مساوي شرکت کوي نه د الله سره نه مساوي شریک شته دی نه سره اعلی شریک شته دی نه سره ادنا شته دی باقي د دې صورت فضیلت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړی وی یا رسول الله یو صحابي وی زما د دې صورت سره ډیر محبت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل ان حبک ایاها ادخلک الجنه د دې د محبت توجنه ته جنتی د دې د محبت توجنه ته جنتی او دا وجه داوا چې نبی علیه السلام یو موقع چې کم دینو هغه اصحاب کرامو ته وی تاسو ټول راشئ چې تاسو ته درېیمه حصہ د قرآن پاک ولوله اصحاب کرام راجمع شو نبی علیه السلام په جماعت کې دا سورت توحید و طول وستو دا سورت اخلاص ویقول هو الله تا صحابه کرام حیران شو چې تا خو مونږ ته وی چې تاسو ته د قرآن پاک درېیمه حصہ ولولمه او تا خو مونږ ته صرف سورت قل هو الله احد د دې حدیث نه معلومه شوله چې چا درې ځلې قرآن سورت اخلاص ہوئی د ختم ثواب الله تعالی دلا دا ورکي د ختم ثواب ولا الله پاک چې کوم دین ورکي سورت فلق دا سورت فلق او سورت ناس دا اخیری دو سورتونه د دې مناسبت او ربط د سورت اخلاص سره دا دی چې پاغي کې بیان د وحدانیت الله تعالی او په صورت فلق کې او په صورت ناس کې بیان د استعاذې د سنه د شر د اشیاءونه او د شر د شیاطین مناسبت څه ده مناسبت دا ده چې د دې توحید دشمنان څه دي د توحید دشمنان هغه شیاطین او انسان ته د الله توحید ایواله او صفات دا بو تعالی نصیب کیږي چې د شیطان د حمله نه بچ د دې وجنه دا سورته فلق دا د ټولو اشرار د شر نه د بچ کېدو چې کوم دینو دا سورته او د ورستنی سورته ناس هغه د شیطان د شر نه د بچ کېدلو د استعاذہ ده ځکه د دې ټول مخلوق شرونه دا د شیطان د شر نه څه دي کم دي نو په صورت فلق کې استعاذہ د سنه ده د وړوکي شر نه ده او په صورت ناس کې د غټ شر نه د بچ کېدو استعاذہ ده هم دغه وجه ده چې صورت فلق کې دا یو ځل د الله تعالی نوم ذکر شوی دی او په صورت ناس کې درې ځلې د الله نوم ذکر شوی دی دینه معلومه شوله چې دا استعاذہ د صورت فلق دا استعاذہ ادنا ده او استعاذہ په صورت ناس کې هغه استعاذہ یعنی اعلی ده د غټ شر نه د بچ کېدو چې کوم نه استعاذہ او پناه ده د دې وجنه دا صورت فلق دا مخکې ذکر شوی دی او صورت ناس ورسته باقی شان نزول دا ده چې نبی علیه السلام کله مدینه منوره ته هجرت وکړو د کفارو خواهشو چې دا پیغمبر علیه السلام پس شکل باندې قتل لکه څنګه چې په مکه معظمه کې یو نظرباز نبی علیه السلام لا مقرر کړو چې د په نبی علیه السلام باندې نظر واچي او په نظر سره هلاک د قشان مدینه والو په نبی علیه السلام باندې د هلاکولو اراده وکړه هغه مدینه والے چې منافقان هغه یو 3 دیناره دای په اجرت کې یو ساحر لور کړي چې داغه نوم چې کوم نه لبید ابن عاصم دی یا داغه لونو لا چې دی په نبی علیه السلام باندې شهر په نبی علیه السلام باندې شهر وکړو او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم با پریشان شو دومره چې یو کار به کړو بینه مې دې کړي چې نه به کړي به کړي مې او دا په دماغ باندې اثر پرې وتلو په بدن اثر ول پرې وتلو دردونه په بدن باندې شروع شو او قسمه قسم پریشانی پر راغله
د الله حبیب صلی الله علیه وسلم هغه شپږ میاشتې په هغه باندې دا سحر وچلېده د دغه لبید ابن عصم یا د هغه د لونو تفاسیر کې دوه راغلي دي او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان او عائشہ رضی الله تعالی عنها ته د دغه خپل پریشانی فریاد کړو بیا چې کله الله تعالی دغه پریشانی ختموله دو فرشتې راولېږلې یو فرشته د نبی علیه السلام خپو ته او بل فرشته سر ته د الله حبیب اوده دی خو د نبی علیه السلام خوب به داسې و چې به قلبي یقظان دا خیال کې راله که نه بدن زما اودی خو زړه زما څه زړه زما بیدار نو دا فرشته د بلې نه تپوس کوي وایي دا څوک دی هغه وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا باندې څه چل شوی دی وی مطبوبون په دا باندې سحر شوی دی من عطبه چا پې سحر کړی دی وی دا د لبید ابن عصم لونو پې کړی دی وی په څه کې کړی دی وی په بیر جی اروان کې دا بیر جی اروان یا جی اروا دا یو بندار کویو وی هغه کوی کې په سحر کې کړی دی وی فیما عطبه په څه کې دا سحر کړی دی وی فی مشتن و مشاتتن وی په منګز کې ا د منګز په ویختو کې په سحر کړی دی او په هغې کې د نر کجور د هغې چې کوم دی نو پوسته کې هغه یې پکې چې کوم دی نو ایښی دی او هغه چې کوم دی نو په ازغو کې الول کړی دی په ویختو کې ویښته د چاو د نبی علیه السلام د سر مبارک یا د ګیرې مبارک نه د نبی علیه السلام یو خادمو هغه له هم پیسې ورکړې وې وی چې کله د الله پیغمبر اوده شي د دې ګیرې مبارک نه ویښته راواله د سر نه ویښته راواله هغه یې په دې سحر کې استعمال کړي او نبی علیه السلام چې راویښ شو عایشې رضی الله تعالی عنها ته مبارکي ورکړله مبارک شه الله تعالی زما هغه سحر چې کوم دی نو زما هغه مرض ختم کړ او دا صورتونه خدای پاک نازل کړل چې دغه 11 غوټې وي د دغه سحر او دا 11 چې کوم دین آیاتونه دا نبی علیه السلام باندې نازل نبی علیه السلام حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایل لاړ شه دغه کوی ورته وښود هغه کوی کې د یو ګډ ته پاسه د بل ګډ د لاندې دغه سحر پروت دی دا راوباسه چې هغه یې راویستلو نبی علیه السلام چې به کله دا آیات لستو هغه غوټه په خپله پرانستی کېدله تر دې چې څنګه دا آیاتونه ختم شو هغه غوټې ختم شولې او د نبی علیه السلام د بدن هغه غوټې دردونه هغه ییر هغه هر څه ختم شو باقي محدثین فرمایي چې نبی علیه السلام باندې به تکلیف وو لیکن په آیاتونو کې به څه فرق نه راته آیاتونه به د نبی علیه السلام نه یېرېدل او نه به پکې خطا کېدل په وحی کې به فرق نه راته البته په بدني تکلیف په الله په حبیب باندې دا به چلېده د دې نه وروسته به بیا نبی علیه السلام دا دواړه صورتونه لوستل او په دا دواړو لاسو به یې پوکل او که چېرې نبی علیه السلام به بیمارو او په ځان به یې پخپله نه شو لوستلی عایشې رضی الله تعالی عنها به لوستل او د نبی علیه السلام په لاسونو مبارکو باندې به یې پوکل او د ټول بدن باندې به یې راښکل په هغې سره به صحت دا به راته د دې نه څه ثابت شو دم ترې نه هم ثابت شو چې نبی علیه السلام په خپله په ځان باندې دم کړی دی دم ترې نه هم ثابت شو او تعویض چې کوم دی دا د نورو احادیثو نه ثابتېږي د باب څه دی د ترمذی شریف او بخاری په دې ټولو کې باب الطب والرقا په هغې کې دا حدیث ذکر شوی دی چې نبی علیه السلام اعوذ بکلمات الله التامات الهامات من شر كل شیطان وهامه وعین لامه دا حدیث نبی علیه السلام فرمایلی دی چې دا د ټولو مرضونو د صحت لپاره چې کوم دی یو تعویض دی که ماشومي هغه به یې پې دماو که لوی به و نه کلوی به و نه هغه به یې پې دماو که ماشوم به و هغه ته به یې غاړې ته واچو دا به د بچاو دپاره یو ذریعه شوله نه تعویض هم چې کوم دی نه دا په احادیثو سره جایز دی او دا
دم دا خو په قرآن پاک په دلایلو سره دا جایز دی د دې نه چې کوم دی ممانعت نشي کېدلی نو الله فرمایي قل اے حبیبا اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د سبا سره پناه غواړم په رب د سبا سره دا ولې دا سبا ډېر یو محترم ځای دی چې کله سبا راوخېږي ټول خلک خوشحاله شي نه په معظم شي باندې نبی علیه السلام پناه اخلي په چا په رب د فلق سره پناه اخلي من شر ما خلق د شر د مخلوق نه یا الله ما د شر د مخلوق نه وساتي نو په دې کې ټول مخلوق را د ټول مخلوق د شر نه ما وساتي په دې ما خلق کې کفار هم رالو مؤمنان هم رالو پیریان هم رالو او په دې کې چې کوم دی نو هر نقصانی شیز پکې را ومن شر غاسق الله ز پناه غواړم د شر د سنا د شر د تیرې نه ځکه دا تیاره چې راشي نو دا زناور د ځمکې ته راوځي دا زمریان او شرمخان او چې کوم دی نو ماران او لړمانان اذا وقبا هر کله چې تیاره خوره شي د دې وجه نه حدیثو کې راځي چې کله د ماښام دا تیاره شروع شي کفو صبیانکم ماشومان په کور کې بند ساتئ لارې ته مه پرېږدوئ ځکه دا فواشي او دا شیطانان دا د ځمکې ته راوځي او ماشومان یری نو تاسو ماشومان په دغه وخت کې محفوظ ساتئ ومن شر النفاثات پناه غواړم د شر د هغه زنانو نه چې پوکي کوونکي دي فی العقد په غوټو کې پوکي کوي په غوټونو د دې د شر نه پناه غواړم خیال کې راغله چې په غوټو د شهر کې پوکي کوي دا څنګه چې په نورو غوټو کې په غوټو د په نورو غوټو کې پوکي کول چې آیاتونه پیوای داغه نه ممانعت نشته دا بندونه شو دې کې دا هغه غوټه پاره کې د الله کلمات ویل کی د الله نمونه ویل کی پاره نه ممانعت نشته ومن شر حاسد او د شر د حسدګر نه اذا حسد هر کله چې حسد ظاهر کی د شر د هغه حسدګر نه چې د حسد ظاهري حسد دا ډېر ناکاره مرض ده خیال کړاله ولی حسد دا په الله تعالی باندې اعتراض کول دي چې خدای تعالی مال ورکړي دي مال دی ولې نه دی راکړي دله دي ځامن ورکړي د مال دی ولې نه دی راکړي دې ته حسد ویل شي حسد حرام قطعي دی حسد څه دی حرام قطعي یو غیبته ده غیبته چې کوم دی نه دا سنت ده غیبته څه ده غیبته دې ته وای تعالی الله علم درکړي زما ارمان دې دغه علم زماوي تعالی مال درکړي دې زما ارمان دې دغه مال زماوي خیال کراله شتا په مال باندې نه خپه کېږم چې تعالی الله درکړي دې خو زه وزیرېږم مېره دغه مالم را کړي دې ته غیبته ویلې شي دا جایز او حدیثو کې راځي چې حسدګر چې کم دی د تر هغه پورې الله نه بخي چې سو پورې د چا سره حسد کوي داغه سره سلام نه دی کوي که د درې ورځې نه د حسد شوا کو د عمل الله نه قبلې سو پورې چې دی واپس شوی نه دا خپل حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و اے حبیبا پناه غواړم پر رب د انسانانو سره ملک الناس په بادشاہ د انسانانو سره اله الناس په معبود د انسانانو سره د سنه پناه غواړم من شر الوسواس د شر د شیطان نه چې وسوسه چونکې دی الخناس او دا شیطان چې په شا تختی چې کله ذکر کې دی بیا په شا تختی الذي اغه شیطان یوسوس فی صدور الناس چې وسوسه کوي پسینو د خلقو کې پسینو د انسانانو کې من الجنت دا وسوسه چونکه دا پیری وی والناس او انسانان وی کله پیری چې کم دین هغه وسوسه چي او کله انسانم د بل انسان په ځل کې وسوسه چي د شیطانای خبره ورته کوي نو خدای د دوالو شیطانانو نه مو ساتي د جنی شیطان نه مو ساتي او د انسی شیطان نه هم ساتي باقي دا برب الناس دلته درې ځلې د الله تعالی د نوم ذکر شوی دی ولی ځکه دا شر ډیر غټ دی د دنیا د چیزونو شر چې دی لکه زمری شو او شرمخ شو مار شو لړم شو
دغه شر دا دومره سخت نه دی ولې هغه شر خو معمولی دی مړ بشي نو بس بیا به خبره ختم شي په مرګ سره به ختم شي یو 15 منټه په تکلیف شوي ها او د شیطان شر چې دی ها چې بنده کافر کی دا شر بیا د ختمېدو نه دی ها ځکه د دنیا ژوندۍ خو ختم شي خو د آخرت ژوندۍ بیا نه ختمېږي دا شر بیا د ختمېدو نه دی دا شر ډیر قوي شر دی د دې وجنه الله تعالی نو می درې ځله ذکر کړی دی چې په دې قوت د الله تعالی او په صفاتو د الله تعالی سره د دې شر نه څه شي د دې شر نه چې کوم دی نه محفوظ شي باقي انسانان درې قسمه دي ماشومان ځوانان او بوډاګان دا اول ناس نه مراد وي چې کوم دی نه ماشومان ولې د رب الناس نه پته ولګېدل ځکه رب څه ته ویلی شي چې پرورش کوي او اول پرورش الله د چا کوي د ماشومان اول پرورش د چا کوي د ماشومان نه د ناس نه مراد ماشومان ملک الناس د دې نه مراد ځوانان دي چې د پناه غواړم په بادشاه د انسانانو سره چې ځوانان ولې ځوانان چې کله ځوانۍ ته ورسیږي بیا څه غواړي ځان له حکمران غواړي خیال کې راغله بیا څه غواړي بیا ځان له حکمران غواړي نه که ځوانان نیکاني حکمران به نیک راشي او که ځوانان خرابي حکمران به څه راشي خراب راشي لکه عمران خان خیال کې راغله دغه ټول د لوړیان دغه چې کم دینو مریدان نو هغه عمران یې څه کو عمران چې کم دینه پاس کو ورپسې شي ملک الناس هغه الله هغه رب هغه الله چې بادشاه د انسانانو د دینه مراد جوانان دي ولی جوانان څه غواړي بادشاه غواړي او اله الناس دا د دینه مراد چې کله د دې ناس نه مراد بوډاګان دي په قرینه د سره د اله سره ځکه چې بوډاګان شي د دې بیا د الله سره مینا پیدا شي بیا د الله سره مینا پیدا شي اخرت ته بیا فکر راشي او چې نه بوډام شي او بیا اخرت ته فکر نه پوښې به کنه مار چې څوړي لره ورشي ورته سم شي وته ولاړ د ګور په غاړه نشوي سم چې سپینه ګیره شي بیا هم سم نشي کنه نه دا بدبخت دی پوښې به کنه معلومیږي دا چې د مخه سره د مخه بل غاړه ته ده د بیا بل غاړه ته روان دي خیال کې رااله اله الناس په معبود انسانانو سره من شر الوسواس شر د وسوسه چونکنا دلته کې د وسواس نه مراد ذل وسواس دی لکه چې وسواس خو مصدر دی خیال کې رااله نه د شر د چانه د شر د هغه شینه چې وسوسه چونکې دی چې هغه څه دی هغه شیطان دغه د شیطان او حدیث کې راځي چې الشیطان جاسم علی قلب المؤمن اذا ذکر خنث و اذا غفل وسوس دا شیطان د ایمان والا په دې ځل باندې منګولې لګولې دي په دې باندې ګوډې لګولې ګوډې د مؤمن په دې ځل باندې چا ګوډې لګولې دي شیطان ګوډې لګولې دي اذا ذکر چې کله دا مسلمان ذکر شروع کی خنث نو شیطان ته نه تختی و اذا غفل اکل چې د ذکر نه غافل شي وسوسه نه بیا وته وسوسه الذي نخنث تویل شي پشا تختیدل الذي دا شیطان هغه شی دی یو وسوسه فی صدور الناس چې وسوسه چې پس کې پسینو د خلقو کې وسوسه دا وسوسه پس کې کیږي دا پسینه کیږي د دومره زور ور طاقت ته د شیطان له الله ور کړی دی خیال کړه چې سینې ته د زهر رچي لکه دا پیره په سینه کې ګرځي کنه په دې راغونو کې ګرځي او دا یجری من الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان په دې انسان کې دا چې ګرځي لکه وینه چې په کې ګرځي دا چې د شیطان دا وسوسه دام سیده چینه ته راچی خیال کړه خو په سبا باندې به بچ کیږي چې تعوذ بالله وي دا چې ګرز د پاره ډوبل شته دینه تعوذ بالله دی و اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله تعوذ بالله دی دا تور د په چټ باندې لګي او پتا باندې بیا حمله د نه چلی فی صدور الناس وسوسه چې په چینو د خلقو کې من الجنته د جنس د پیرانو نه او الناس او د جنس د انسانانو نه نه د انسانانو وسوسه
دا وی ډیره سخته ده ولې د دې انسان خپل وسوسه ده په مشاهده سره او د جن د انسان ته د پیری چې کوم دی او د شیطان او وسوسه چولې ده نه پد کې ډبل وسوسه ده په دې ناس کې ډبل وسوسه ده ځکه هم د خپل شیطانی ده او هم سره د شیطان مرګتیا ده د دې وجنه د انسان د انسان د وسوسې نه د دین هم چې کم دینه ډیر پرهیز ضروری دی دا ډیر مرګونه د خلکو چې په منځ کې کیږي یا شرونه په دې مخ په دې زمکه کیږي دا د انسان د وسوسې په وجه باندې دا د دواړو نه په دې آیات کې استعاذه شوی ده او د پناه سوال د الله پاک نه غوښتل شوی دی دا دواړه سورتونه دا هر شپه ویل دا د شیطان نه د بچ کېدو وسیله ده نه دا د قران پاک د سورته اخلاص سره مناسبت ظاهر ده چې سورته اخلاص کې توحید بیان د توحید او په دې سورته ناس کې او په سورته فلق کې په دې کې استعاذه د ټول شرورونه چې بنده په د هر شر نه بچ کیږي الله کریم یې ټول سمجي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم